دلیل درنه نه غواړم په څه دلیل یې ویلي نه بس حضور ویلي رښتیا یې ویلي حضور فرمایل ابوبکر د نن نه بعد ته صدیق اکبر یې ابو جهل ویل چې یاره حضور باندې اعتراض ډېر ګران کار دی ګران پرېوځي بله لاره کتل غواړي څوک مناظر راولمه چې مناظره ورسه وکړي او پړې کړي د یمن بادشاه یې راوغوښتو یو لوی سړی راوغوښتو مولانا صاحب نوم څه و حبیب بن مالک چې کله راوستو ورته وایي چې دغه شان حضور سره مقابله ده او ځان ته نبي وایي او به پړکول غواړي وایي بې غمه شئ زه یم که نه ټول داسې کېناستل پینډه جوړه کړې وه سړی ولېږو حضور پسې ورشئ رای ولئ چې میلمه راغلی تاسو میلاوېدل غواړي سړی لاړ حضور پسې دوی کېناستل ابو جهل خو ډېر بدماش سړی او ډېر سخت دشمنو د حضور ډېر سخت نفرت یې په دې ځای کې ټول یې پوه کړل کا پاسېږئ به نه ښه چې حضور راشي که نه یو کس به هم نه پاسې بس په خپل ځای به ناست د حضور علیه السلام د هتک او د سپکوالي په نیت باندې خبرې وکړې چې بالکل به نه پاسئ بس چې راشي یو سیټ ته به کیني څوک به د هغه د تعظیم دپاره او د ادب دپاره بالکل به نه پاسئ حضور را روان دی هلکه بس کینئ کلک چې ونه خوځئ چې څنګه حضور راښکاره شو تمامه مجمع ورته ودرېدله چې څنګه په حضور د خلکو نظر شو خود به خود ودرېدل ابو جهل ناست دی کلک موږی شوی دی جبریل علیه السلام په ترخونو کې لاس ورکړو نیغ یې ودرو حضور راغی او ته ناست دی ټول ودرېدل چې څنګه میلمه وکتل د حضور رخسار ته کلمه د شهادت یې ویل او ایمان یې راوړلو دا رخسار داسې دی چې ورته ګوري نو دا دروغجن نه دی دا د دروغجن سړي چهره نه ده یهودیانو مشوره وکړه لکه یو لوی عالم ورلیږو چې مناظره ورسره وکړو څوک به شي یار عبدالله ابن سلام یو لوی عالم دی دی به ورشي دی به یې پړ کړي هغې ورولېږو پوه یې کړو مشوره یې وکړله چې راغې حضور مبارک تشریف فرما دی چې څنګه یې پې نظر شو وایي دا چهره خو د دروغجن نشي کېدی دا خو رښتینی پیغمبر دی هغه هم کلمه وویله ایمان یې راوړو ابو جهل سره غم شو دا په څه تندر باندې ولګېدو یاره بس چې تندر راځي زمونږ سرله سړی ورلیږو زمونږ سړی او بیا زمونږ نه د هغه شي بس داسې کار کوو چې څوک به ورپرېږدو نه چې څوک دننه ور نه شي ځکه که ورغې خو بیا زمونږ نه دی د هغه دی داسې اثر دی داسې ای بوته ساحر وی داسې جادو دی ورسره چې بس ډارې کې په بل مسر کړی هغې ته څه پته وه دا جادو دی دا جادو نه دی رحمان بابا څه وایي کافران به په ایمان راوړي رحمانه که جانان ورته په سرو شونډو مسکی شه دا خو چې حضور ته ګوري نو ایمان راوړي لار کې ودرې څوک به نه ځي حضرت دوماد رضی الله عنه را روان دی ایمان یې نه دی راوړی دا هغه زمانه ده چې ده به د پیریانو کار کوي نن سبا ماشوم باندې غوټه راشي که نه لکه دا پیریانو معامله بوځي چې ټیک شي دا حضرت دوماد رضی الله عنه د دور جاهلیت دا پیریانو ماما و ده به خلقو نه پیریان پاسول دا اوریدلی چې په مکه مکرمه کې یو صاحب دی او په هغه خطرناک پیریان ناست نعوذ بالله د حضور خبره اورېدلې وه چا خواره کړې وه چې یاره پیریان دي پې خطرناک دی را روان دی چې زه خو د دې طبیب او ډاکټر یم زه به علاج وکړم نو چې څومره دا مریض مشهور دی نعوذ بالله نو دومره به زه مشهور شم ځکه چې زه به علاج وکړم بیا به قطارونه یو څه به ماله به را روان یو دا پیسې او شوړې به یې راټولومه به د خپل شهرت دپاره راغی ابو جهل مخې له څه کې لکه دغه شان ته کې هغه صاحب نوم مې اورېدلی دلته کې یو دغه شان مریض دی هغه پسې را نه 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 ور نشي ګورئ ور نشي دومره خطرناک دی ورسره که ته ور مخامخ شي په تا به یې مسر کړی هغه ته خو پته وه که ورغې نو بیا زمونږ نه دی ور نشي چې دا څه په قهر و دا څه تندروالی دی هلکه زه ډاکټر یم علاج کوم او ته ور نشي ویل نه به ورځئ خو بدماش و غونډه و سړی منې دی ویل چې زه موقع به میلاویږي دانګم به
ابو جهل سیټ ته شو چرته کې بس د ودانګل حضور ته ځان را ورسو مخې ته ورته کېناستو قربان زه دمګری یم زه پیریان د خلکو نه پاسوم نو علاج وکما پیریان پاسوم یو صاحب تا تکینی کنه حاجی صاحب ته مخامخ کینی نو حاجی صاحب باندې خو پیریان نشته کنه او هغه راشي مخې ته ورته کینی حاجی صاحب پیریان د نه پاسوم نو د دې څه جوابي حاجی صاحب ورته څه وایي خدا سپیړه به الټه کې نو چې بس یاره وړومبې تا نه پاسو ما چې ته چاته ناست چې پیریان د نه پاسو ما دماغ خو دې ټیک دی حضور مبارک ته کېناسته حضور مبارک به څه جواب ورکړو خطبه شروع کړه الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله حضور